یو واقعه ذکر شوی ده. دا واقعه په مدینه کې وا. واقعه دا ده چې یو منافق دی چې داغه نوم دی طعمه یا طعمه. بعض روایتو کې مفسرینو لفظ د طعمه او د طعمه ذکر کړی دی او بعضو وی چې دا بشر نوم دی او بعضو ته بشیر ویلې دی. معلومیږي دا چې دا بشر او بشیر دا یو نوم دی او د هغه واقعه وا چې مخکې عمر په تور باندې وجلو. بشر او بشیر د دې سړی نوم دی طعمه. دا طعمه چې دی دا د مدینه منافق دی او دا غلای کوله. غلای د چا نه وکړله؟ غلای وکړله د قتاده بن نعمان نه. د قتاده بن نعمان نه غلای وکړله. چې غلای ته وکړله نو په غلا کې ته وړه پټ کړو. شاید حالات به سختو وړه پټ کړو او چې وړه ته پټ کړو نو وې دا غل بګیره کې خسي دا وجې سوري وا. دا چې په لار روانو نو خبر برابر وته وړو تویدلو د تلې په لار روانه ایوه زغره پټ کړي وا. چې زغره پټ کړي وو سیده وړي د نو بیا خو په کور کې نشي خودلې. زکه دا د رفاعه صاحب د ترز وې ده. رفاعه دا غترز وې ده. ظاهر خبر په کور کې صحابي دی وسره تر زمانه مسلمانان دي وهل وي. لبید ابن سهل په نوم یو يهودي او هغه ته وی دا زما سره ودی سوس غره ده دا وساس کو پراتی بل نه وسم يهودي کې راخو. لبید ابن سهل کله چې لبید ابن سهل کدا کې خودلو سار چې کله صاحب را پاسې دو قتاده صاحب را پاسې دو وړ نشته وړ راوړ وړ نشته. دا کوم خبره ده؟ زغرم نشته. چې د کور نه راوته دغه د کور نه سید داسې دغه تلې ده تار تلې ده لاړو مخامخ د لبید ابن سهل کنه ته يهودي راوته لکه غلره ما په ورته ولې پټ کړی دي ته معنی دي پټ کړی وې څنګه دا رستا کور ته دا دی یو تار راغله دی یو تار زمان راوړلی ویلې څه وکه معنی دی راوړي دا قطاده راوړي دي دا معنی ته اغلانه دا راوړي هغه د پوسوکه. نو دلته کې قتاده بن نعمان غل دی په لبید ابن سهل باندې الزام ولګو چې دا ما ول نه دي ورکړي دروغ ایمان دي خودلی. لبید بن سهل چې دا يهودي دی هغه مال دی پلاني راکړي دا وینه معنی دی ورکړي دروغ وي دا پټ کړل ځان ایستو چانس یې وو چې ځان ایستو الته کې اوس نخ دا د نخ نه معلومیږي دا چې ذکر تللی دي غریب داوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم يهودي له سزا ورکړای ځکه چې يهودي اوس لبید ابن سهل په دغه باندې الزام لګي په قتاده باندې خو دوه غواهان پیش کوي کنه غواهان خو نشته او بل دار چې الریډي د لبید ابن سهل غره وړه راغلي دي نه موجود ده. نو ظاهر کې دا سی بل یو قرینه نشته چې باغې فیصله وشي چې دا وړه نه دی پټ کړو چا دل درکړي دي. او بل د قتاده چې کوم خاندان نومره خلور ویلا غورال چې نه زمنګ سره غلا دا چې زمنګ په خاندان کې چغلانه ده کړي زمنګ خلک داسې نشي کولای. اکل چې دا چالاک پلار اموري زوی وغلا کړي دا وینا زمنګ نیکونو کې چغلانه ده کړي. یو خو د یعقوب علی السلام خاندان یوسف علیه السلام چې کله بنیامین ونیو او ولدا ډېر پریشان او په دویم ځلې پسې بیا ځامن ولېږل ورته وایي چې ګوره در پرې دا بچی می او کنه را پرې خودو نو بیا وسره ګورم هغه را پرې نه خودو ابل زوی وسره پاتې شو. چې کله په دویم ځل باندې تل نو یعقوب علیه السلام ورلا یو خط ورکړ ورکوټ شان چټي وا او په خط کې دا لیکلیو چې زه پلانې یما یعقوب او د اسحاق علیہ السلام زوی او هغه د خلیل الله د ابراهیم علیہ السلام زوی دی. انی لم اسرق ولم الد سارقا نغلیم نمی غل بچیشتا. او بل دار چې ابتل الله جدی بنار نمرود چې زمانی کا الله د نمرود په اور باندې ور امتحان او نحنو اهل بیت بلاء و محن من د امتحانات او د مشکلات کورنۍ یو غره موږ لګای نه کو یاد ساته غره زما بچي غل نه دی زوی مې را پرې دا او بیا ورته وی که زما زوی در پرې نه خو دو نو دعوت عليك دعوه تدرك القرن السابع من ولدكم دسه خیره ورته وکما چې و مې پیړې ته وردا خیر ورسیږي وای دا خط چې کله یوسف علی السلام وکړو ویل دا ولي ور په دل خط د لاس نو ورځلو چې پلار مې خیره چاته ونه کی راته نو فورا نو بیا تعارف کو ویل تاسو یاد دی ویل یوسف چې تاسو ورور سم سره کړیو بس هغه ته پته ولګیدله یو خدا سي یعقوب علیہ السلام په شان سړی دی چې غلای نه کړي وا او نه غل بچی راوړو
نور عام در باندې خو د خپل بچی سر نه انځل پکار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فیصله بیا بدل کړه او دوی ډیر زیات پروپاګاندا وکړلې او د مدینې نه بار راوتل او د رسول الله خلاف یو سیلاب اوچت کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ملګرو مخالفت کوي.